ځکه چې په داسې حالاتو کې کنټري ټو کنټري کانټریکټس کیږي او هغه پبلش نه خو تمام شی چې تو ګورې نو په 270 روپۍ کې پاکستان ته تیل نه رسي زه نه یم پی ټی آی نه وایي یا یو پولیټیکل پارټي نه وایي د دې ملک وزیر خارجه وایي چې 8 جهازونه یو رالل 3 جهازونه نور رالل پرون د دې وفاقي حکومت یو وزیر وایي چې نه کنه 2 جهازونه راغلي دي انور چې چرته تللی دي ازم نشم ویلی چې چرته تللی دي زما عزتمندو یا خو وزیر خارجه پوهېږه چې تو غول مه خوره او یا دا وفاقي وزیر دې پوهېږه چې تو غول مه خوره ځکه چې د خلکو څه احساس دی څه جذبات دي 161 روپۍ تاسو ته دا پته شته چې که د تیل ریټ ګرانېږي نو پکار دی چې ته آیل پرایس ګران کړي کله چې لیوي ګرانېږي لیوي ټیکس چې کله ګرانېږي د دې دا مطلب دی چې دا ټیکس تا ته پکار دی دا بله ورځ چې تیل ګران شو 55 روپۍ چې کوم اول یې در باندې ګران کړل ځکه چې دا چې کوم ریټ یې نن بلاک کو 378 که 376 دی دا دی یو دې ته راوستو خدای وی چې دې ته एकदम راولي نو دوی بچي وي نو ریټ د 450 کو بیا د تر کم کو چې تا غي وګوري نو دوی 55 روپۍ لیوي واچولا مطلب دا دی چې 160 روپۍ پر لیټر سرکار ته ټیکس لې تیل نه دي ګران شي 160 روپۍ سرکار ستانه ټیکس لې اوس ټیکس ولې لې ټیکس زکاتی چې کله یو داسې حکومت راشي چې په هغې د دنیا اعتبار نه اعتماد نه نو د دنیا د هغه نه پیسې واپس غواړي چې ته ما ته غل غونته کې لګي ته چې چا سره پیسې کېږي او په سړي ستا اعتبار نه نو ته د هغه نه پیسې واپس هلې نو دا ملکونه په داسې حالاتو کې دا دویم ملک شو چې د پاکستان نه خپلې پیسې واپس غواړي ولې دې واپس غواړي واپس یې ځکه غواړي چې د ده په کردار یې شک دی واپس یې ځکه غواړي ځکه چې IMF رپورټ شایع کړی دی موږ نه وایو IMF وایي چې کوم د لاندې ته د کوم د قرضونو د بوج د لاندې ته ډوبې IMF وایي چې 5300 ارب روپۍ په 2 کالو کې کرپشن شوی دی اوس ځان پوه کا دا کرپشن خو دوه کو دا به د کوم ځای نه وباسي دا به د موتا نه وباسي د څه په مد کې به وباسي ټیکسز په مد کې به وباسي اوس دوه خبرو باندې ځان پوه کا نمبر 1 د پټرول ریټ 80 روپۍ پتاي احسان وکړو ارزانی کو 55 روپۍ ګران کو بیا 80 روپۍ 120 130 ګران کو بیا 80 روپۍ ارزان خو د ډیزل ریټ ارزان نه کو نو ما ته دا وایا چې کوم د کموډیټي سپلای کیږي ستاسو هر یو شی سپلای کیږي دا په موټر کې راځي که په ټرک کې راځي کنټینر کې راځي څه کې راځي نو هغې تیل خو ارزان نه کوي نو مطلب دا دی چې ستانه د مهنګایي بوج ختم نشو مهنګایي بوج به تا ته پته لګي نن 10-15 ورځې پس چې دوی تا سره څه وکړل د دوی مسله دا ده د دوی مسله نه ده زموږ مسله ده دوی ته دا لګي چې زما د قوم چې دی دا جاهله دی دی ریسرچ نه کوي دی پوهېږي نه نو بس چې څه دړه غواړي هغه کوه کله چې بیا موږ سره داسې کار وشي او موږ رو نه ورځو نو موږ د هغې خبره انډورس کړو چې او ته ټیک وې چې زه ضمیر نه ذهن نه مړې ما ته چې ما سره څه کې ته کوه او زه به یې سم نه ویم یو سړی ته درته راوړي چې لتې ورکړې سپېړې ورکړې چپ ولاړي نو خو تا په هغه خوند وګورته دې خلکو په تاسو خوند موتی دی زه دا منم که پر بیرل ریټ انکریز شوی نو موږ به ټول ویلو چې یاره دنیا کې جنګ دی ریټ سیوا وخته خو څه ټیکس سیوا کې مطلب دا دی چې ته خپله غلا زما نه وباسي زما عزتمندو یو ډېره عجیبه خبره ده تعلیم ضروري دی که شادیحال ضروري دی تعلیم ضروري دی که مال ضروري دی وایي چې سکول بند کا مال دې کلاوي سکول بند کا شادیحال دې کلاوي یار دا څنګه خبره ده دا کوم پالیسیز دي چې ته وایې چې بچې ته تعلیم مه حاصلو ولاړ شه واده وکړه تعلیم مه حاصلو خو د اربپتي سړي په مال کې وګرځه د هغه نه سودا وکړه بله خبره تاسو چې کله هغه ټیکس امپلیمنټیشن وګورئ په مالدار سړي د یوې انې ټیکس نه لګوي په کارخانهدار د یوې انې ټیکس نه لګوي ټیکس په چا لګوي په ما پته
ولی ځکه چې کارخانه‌دار بوله کارخانه بنده کی دغه په دکانداري بنديږي او موږ تاسو مړ موږ ته سوال دا نه احتجاج دی کنه نون پارټي بیس احتجاج په کار دی چې دا د هغه ځینواله درغه چوک پورې بند خو زه خبردار په خپل دکان کې ناستم ځای مړ ہے پریدا چې څوک کوي به کوي چې څوک کوي به کوي یو سړی ته مخکې کیږي ستا سربراهي کوي او ته بیا هم ناراضي مطلب دا دی چې تاسو سره څه کیږي بالکل ټیک کیږي یاد ساته خاموشي نیم رضامندي ده او په دې معاملې کې خاموشي پوره رضامندي ده زه تاسو له سوال تاسو کوم چې دا پرایسز انکریز کا په دې ملک کې احتجاج شوی وي دوی به دا واپس اخیسته که نه به اخیسته اوس به در باندې بل ډس کوي ولې ځکه چې ته خاموش پاتې شوې نو خدا را چې ما کله په بیان کې وویل چې نون پارټي بیس وګوره ټوپۍ نشته مفلر نشته ما دا غوښتل چې زه د خلکو سربراهي وکړم نوښار د خلکو سربراهي وکړو ایم پی ای صاحبان ولاړ دي د خپل علاقې سربراهي وکړو او د خلکو اواز جوړ شو او بدقسمتۍ سره په دې ټول کراود کې د پی ډي آی د ورکر نه بغیر د سړي انټرسټ نشته نو بیا آخري خبره امریکا چې د کومې ته غلام یې انډیا ته وایي چې د فرانس نه انډیا ته وایي چې د رشیا نه تیل والا خو عمران خان چې رشیا ته لاړ شي نو هغه د وزیر اعظمۍ نه پوښ کړي نن ته د رشیا نه تیل نشي اخیستی ځکه چې ته غلام یې چا غلام کړي پرون دلته د دې نوښار یو سړی دی داسې بعضې ټایم کله ډرامې مامې کوي هغه پرون بیان ورکړی دی چې پاکستان د آی ایم ایف قرضدار دی نو ځکه پاکستان سره د فیصلې اختیار نشته نو تاسو ماته دا وایئ چې په پاکستان کې 3 پیره وزیر اعظم څوک پاتې شو پاکستان چا د آی ایم ایف قرضدار دی بله خبره په دې کرایسس کې ملک چلول نه دی دا آسان کار نه دی د عمران خان ټوټل 3.5 کال حکومت و 2 کاله پای کې کرونا وه دا جنگ د کرونا نه ډېر کمزورې کرایسس دی کرونا کې پوره دنیا بنده وه اور په پوره دنیا کې 2 نمبر ملک و پاکستان